په دې میاشت د رمضان کې په آخري عشره وروستۍ کې یو عمل کې هغه ته ویلی شي اعتکاف، چې د اعتکاف لوی اجر او ثواب ده. شروع کېږي د رمضان المبارک د شلم تاریخ د نور پرېوتلو نه لږ مخکې شروع کېږي او آخري روجې تر نور پرېوتلو پورې دغه اعتکاف کې راځي. اعتکاف یو سنت عمل، سنت عبادت ده، ډېر اجر او ثواب والا عمل ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اعتکاف کم بنده مومن مسلمان ہو کی اللہ پاک دے اعتکاف کون کی نارینا او اعتکاف کون کی زنانا مخکینی گناہونا اللہ پاک دے اعتکاف لوجه معاف کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم مومن سڑے او مومن خزی اعتکاف کو ایمانن د وجه د یقین د ایمان سره او احتسابا لپاره طلب د ثواب یا لالچ د ثواب لپاره غفر له. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایدا اعتکاف کون کی سړی او اعتکاف کون کی زنان لپاره الله تعالی بخی ما تقدم من ذنبه سچ مخ کی تیر شوی د ګناهونو. لکه څرنګه چې روزي په مطالبه پیغمبر علیه السلام فرمایي د کال ګناهونه ټول معاف کی په روزي نیولو سره. لکه څرنګه چې پیغمبر علیه السلام قیام اللیل تراویح باندې مخکینی ګناهونه د تراویح کون کی الله معاف کوي او همدارنګه د لیلۃ القدر شپې باندې الله ته ودرېدلو باندې مخکینی ګناهونه معاف کوي. او یو لوی عبادت پر روزه کې بل چې اعتکاف کول دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دې سره مخکینی ټول ګناهونه د اعتکاف کون کې الله تعالی معاف او وی بخي. اعتکاف په فضایلو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله تعالی جعل الله بینه وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سوچ یو ورځ د الله د رضا لپاره اعتکاف وکړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جعل الله بینه وبین النار ثلاث خنادق. الله تعالی د دې اعتکاف کون کی بندا او د جهنم ترمنځ درې خندق حائل او پرده او فاصله پیدا کی. اغا یو خندق ابعد ما بین الخافقین، اغا یو خندق مسافه دومره ده نبی اسلام فرمایي لکه څرنګه چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ څومره مسافه ده. اسمان او ځمکې ترمنځ مسافه چې ده د 1500 کالو د مزل عمر اندازه ده. نو په دې یو ورځ اعتکاف باندې اعتکاف کون کې الله تعالی جهنم نا درې خندقه درې دغه فاصلې په اندازه باندې الله دې جهنم نه لري کی. اعتکاف سره د بنده مخکینی ټول ګناهونه معاف کیږي او اعتکاف یو ورځ اعتکاف سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د جهنم نه دا درې خندقه نه معنا دا چې درې ځل د ځمکې او اسمان ترمنځ څومره فاصله ده دومره اندازه دی د جهنم نه په یو ورځ اعتکاف باندې لري شي. یو بل روایت کې راځي اگر که هغه روایت ته د ضعف نسبت کوي خو په فضایلو کې ضعیف احادیثو ته روایاتو ته هم مطلب دا چې فضایلو کې علما اعتبار ورکوي. حدیث مبارک امام بهقی رحمه الله ذکر کړی دا نور محدثینو هم دا حدیث ذکر کړی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اعتکاف 10 اعتکاف کول د 10 ورځو فی رمضان. پیغمبر علیہ السلام فرمایي په میاشت د رمضان کې که حجتین و عمرتین. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دومره اجر او ثواب د لکه دعا حجونه قبول شوی او دو عمرې د بندنه قبول شوی په اندازه باندې. د دنیا په کاروبار کې موږ تاسو د دې ګټې په باره کې
په 10مه حصه کې موږ سوچ کوو، په 20مه حصه کې موږ سوچ کوو او د هغې 10مه او 20مه حاصلولو کې څومره زیات کوشش کوو. نو پکار دا چې کوم د آخرت ګټه ده، د آخرت اجر ده او د آخرت ثواب ده چې په دې باندې د حجونو او د عمرو عمره ثواب الله پاک د بنده اعتکاف کوونکي ته ورکوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مخکینی ګناهونه معاف کوي. د اعتکاف په فضایلو کې دا راځي چې اعتکاف کوونکی نارینه وي که زنانه وي هر وخت د فرض د مانځه د عبادت ثواب درته میلاوي. ځکه چې په جومات کې یو فرض مونځ ادا شي نو بیا دا معتکف د بل مانځه فرض انتظار کوي او ناس په جومات کې. همدارنګې زنانه چې کوم اعتکاف کې د خپل په کور او په کمره په هغه حصه کې چې کوم دی د مانځه لپاره خاص کړی نو هغه هم د لپاره هغه مسجد هغه د مونځ ځای وي زنانو لپاره. نو چې یو مونځ ادا کړي کومه زنانه په اعتکاف کې دی په د اعتکاف خانه کې چې ناسته وي تر بل مانځه پورې انتظار کوي نو د دې هر مانځه پورې انتظار کول دغه انتظار د عبادت او اجر ثواب کې حسابي. ځکه مانځه ته انتظار کول دا حکمن دا په دغه مونځ کې په دغه عبادت کې د شروع مثال غونته ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ترمذی شریف حدیث ده من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د مانځه په انتظار ناست وي یو ناست وکړي او هغه ناست انتظار د مانځه وي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انتظار د مانځه کې فهو في الصلاة نو حکمن دغه بنده انتظار کوونکی په مانځه کې ده. مثلا یو کس د مازدیګر مونځو کې بس د مانځه د مازدیګر د انتظار ماښام مانځه پورې انتظار کوي د مازدیګر مانځه نه بعد تر ماښام پورې دا څومره موده چې تېره شوه دا د ده په عبادت کې حسابي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي یوه شپه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ماخوستن مونځ نیمې شپې ته ورساو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشریف راوړه. صحابي فرمایي هر کله چې موږ مونځ وکړو نو موږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل ان الناس قد صلوا ورقدوا. اے صحابه کرامو خلق منځونه وکړو مطلب نور صحابه کرامو هغه ودشلل وانکم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي نو تاسو تر کوم وخت پورې چې د مانځه انتظار وکړو هغه مانځه انتظار پورې تاسو داسې وي لکه په مانځه کې. نو اعتکاف کوونکی بنده په جومات کې د یو مونځ ادا کولو نه پس د بل مونځ انتظار ته دی ناست وي. همدارنګه معتکفه چې کله زنانه اعتکاف کې یو مونځ ادا کړي دی د بل مانځه په انتظار باندې ناست وي. نو دغه ټول وخت د دې اعتکاف کوونکي په اجر کې او په ثوابونو کې په عبادت کې دی بنده له لیکلی شي. ځکه په مصلی باندې چې سړی بنده ناست وي او مانځه انتظار کوي هغې باندې د الله پاک ملایکې رحمت را لیږي دعاګانې د مغفرت کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الملائکة تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه. پیغمبر علیه السلام فرمایي ملایکې په تاسې په هغه کس په تاسو کې په هغه کسانو باندې چې هغې مقصد دا چې مونځ ادا کړي چې دی مانځه نه بعد په خپله مصله باندې ناست وي ما لم یحدث دغه مونځګزار پس د مانځه نه په مصلې ناست دی بیا اودسه شوی نه وي نو ملایکې بې څه شی د رحمت رالیږي او د رحمت دعاګانې ورته کوي. دغه ملایکې داسې دعا کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه. یا الله دغه بنده چې په مصلې ناست د پس د مانځه او دا ذکر اذکار کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي ملایکه دا دعا کوي چې الله دا وبخي او یا الله په دې باندې رحم وکړي. نو د دې حدیث مصداق اعتکاف کوونکی بنده په طریقه اوله سره دې مصداق ګرځي. ځکه چې د زنانه ځان لپاره د عبادت لپاره اعتکاف لپاره ځای تیار کړی مال د جاینماز پړېدلی هغه همیشه په دغه خپل جاینماز باندې ناست دی. همدارنګې چې کوم نارینه اعتکاف کې په جوماتونو کې هغې هم ځان لپاره هغه ځای خاص کړی او په همغه ځای باندې ناست وي لپاره د انتظار د بل مانځه د مانځه نه بعد ناسته
دې لپاره د هغه ملایکې هغه دعا د رحمت وي. بل اعتکاف کوونکی چې په کم ځای باندې ناست وي دغه ځایونه الله تعالی ته ډېر ګران وي، لکه جوماتونه شو او همدارنګې په کورونو کې د هغه مونځ ځای خاص کړی شوی. نو چې کله دی یو بهترین ځای باندې ناستي او شرف والا ځای باندې ناستي او الله ته هغه ګران ځای باندې ناست وي، نو چې کم ځای ګران وي کم ځای باندې چې ناست بندوي هغه هم الله تعالی ته ګران وي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی حب البلاد الاللہ مساجدها. پیغمبر علیہ السلام فرمائی گران اللہ تعالی تا دزمک پا حصو کی مساجدها مساجد دی بلاد منا دزمک آغا حصی ای کہ اللہ تا گران اغزین دی چی کم زی که سجدی لگی کم زی که منزون کی گو جماعتونا و ابغض البلاد الاللہ اسواقها او اللہ تا بد اسمکی آغا دی چې کم ځای کې مقصد دا چې خاریات هغه الله ته مبغوض ځایونه دي. نو جوماتونه الله تعالی ته خوښ دي ځکه جومات کې خلک اراده د خیر لپاره ځي، عبادت لپاره ځي. مصلی باندې ناست منځګزاره زنانه د خپل هغه ځای د مانځه کې د خیر او د عبادت لپاره. نو دا کم ځایونو کې چې عبادت شوي دغه ځمکې الله تعالی ته ډېر زیات ګرانې خوښې وي. نو چې کم خلق په دغه ځای باندې ناست وي هغه هم الله تعالی ته خوښ او ګران وي. نو معتکف هم الله ته ګران، مقصد دا د دغه وجه نه چې هغه شرف والا ځمکې کې دی ناست وي. نو اعتکاف یو سنت عمل ده، د ده د اجر و ثواب ده. او همدارنګې د اعتکاف لپاره اجر و ثواب هغه ده چې اعتکاف کوونکي په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ويعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. اعتکاف کون کې په اعتکاف په وجه نه دی ټول ګناهونه دی حفاظت کی شي او د دې لپاره د نیکۍ دا سلسله جاری وي لکه څرنګه چې د دې بغیر د اعتکاف نه چې کم نیکی کوله بیمار پرسی ده یا نور خیر کارونه کول چې اعتکاف ته کېناسي د اجر ثواب دی بنده پسې لیکل کیږي. نو اعتکاف ډېر اوچت فضیلت والا عبادت ده. په خپل اعتکاف ته کېناستل، خپل اولادونه اعتکاف ته کېنول، دا هغه کوم کور کې چې اعتکاف کوونکي وي هغه کور کې الله تعالی برکات او خیرونه اچوي. نو اعتکاف پکار ده چې مقصد دا چې موږ اعتکاف وکړو ځکه پیغمبر علیه السلام همیشه اعتکاف کړی ده.